बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद लरम چې ټول بخیر ټیک ټاک وي د ژوند په موضوع کې وي. نن موږ تاسو له یو ویډیو جوړو په ډي ایم پوسټ لپاره چې کوم کوېسچن راځي د ډي ایم والا یعنې ډرایینګ ماسټرۍ دپاره یا ډرایوینګ اینډ فاین آرټس والا چې کومې کوېسچن راځي دلته به تاسو ته ښکاري ډرایوینګ اینډ فاین آرټس. دا دی زموږ سره کلیم سیریز، دا کلیم سیریز بک دی، د هغې فرست پیج دی د ډرایوینګ اینډ فاین آرټس والا. صحیح شو. په دې کې کوېسچن نمبر 1 کې زموږ سره وایي چې رایټ د کریکټ آنسر. What term is used to describe a figure drawing or picture representing a word, sound or idea؟ نو موږ سره هغه کم ورډ یوز کیږي چې هغه زموږ سره د پکچر ریپرزنټیشن کې یا د یو ورډ یا د یو ساوند یا د یو آیډیا په ډرایوینګ کې هغه زموږ سره د پکټوګرام PICTOGRAPH په دې کې یعنې ډي نمبر چې کوم دی دا زموږ سره کریکټ دی. صحیح ده. پکټوګراف زموږ سره یو داسې ورډ دی چې دا زموږ سره د څه دپاره یوز کیږي؟ دا د پکچر ریپرزنټیټینګ دپاره د یو ورډ د یو ساوند یا د یو آیډیا دپاره. صحیح شو. نو پکټوګراف موږ یوز کوو دغه دپاره. سیکنډ کوېسچن چې کوم دی هغه زموږ سره دی. سیکنډ کوېسچن دا دی چې what is the French phrase meaning in the open air used to describe paintings executed outdoors؟ ها. what is the French phrase meaning in the open air؟ وایي چې د in the open air زموږ سره په فرنچ فریز کې څه معنا ورکوي؟ used to describe painting executed outdoor یعنی outdoor چې کوم پینټینګ کیږي دروازو نه بار هغې دپاره موږ دلته یو لفظ استعمالوو ته in the open air. دې دپاره وایي چې په فرنچ فریز کې کومه معنی یوز کیږي نو هغه زموږ سره دا ډي نمبر آپشن چې کوم دی in plain air. صحیح شو. یو کې دی excuses موي سیاست بین CLU پلیټ او ډي نمبر کې وایي چې in plain air. ٹھیک شو. داسې قسم یو ورډ دی in plain air یعنی آوټډور دپاره یا in the open air دپاره زموږ سره په فرنچ کې in plain air ورډ یوز کیږي. خاص 3 نمبر کوېسچن کې وایي چې 3 نمبر کوېسچن کې دا دی وایي چې موږ سره which word means of a very limited number؟ هغه کم ورډ دی چې هغه موږ سره د ویری لیمیټډ نمبر دپاره یوز کوي، مطلب د کم کیسز دپاره چې کوم لفظ یوز کیږي یا کوم لفظ دی. نو اے نمبر کې ورکړی انډیویزبل، بل دی کیوټیس، بل دی ماسټرفیس او نمبر ډي دی ریئر. نو ریئر زموږ سره کم شیز دپاره یوز کیږي، دا خو عام لفظ دی، آسان شیز دی. نو زموږ سره ریس چې کوم دی ریئر دا اف ا ویری لیمیټډ نمبر دپاره یوز کیږي. صحیح شو. کوېسچن نمبر 4 نمبر کوېسچن کې وایي چې what is a flat and 2-dimensional diagram made with one line defining the perimeter of the farm؟ ها دا کوېسچن لږ زوم کو. وایي چې what is a flat and 2-dimensional diagram made with one line defining the perimeter of the farm؟ د یو فارم چې کوم دی د هغې د پیریمیټر د ډیفاین کولو دپاره هغې چې کوم لاین دی د هغې د پیریمیټر ډیفاین کولو دپاره what is a flat and 2-dimensional diagram؟ هغه زموږ سره کوم فلیټ او 2-dimensional diagram دی. what is a flat and 2-dimensional diagram made with one line defining the perimeter of the farm؟ وایي چې زموږ سره هغه کم فلیټ او 2-dimensional diagram جوړول دي چې هغه زموږ سره یو لاین والا one line defining a perimeter of the farm چې د فارم یو پیریمیټر ډیفاین کولو لپاره یو لاین یوز کیږي، مطلب دا چې هغه زموږ سره کم یو لاین دی، شیډینګ دی، فیلینګ دی، آوټ لاین دی یا سکیچینګ دی. نو که سوچ وکړئ فارم چې کوم دی یو 4 ګوټی شیز به وي، 3 ګوټی به وي یا به یو ګول دایره کې یو طریقه کې به جوړي. نو فارم ګیر چاپیره چې څومره ایریا ده، مطلب ایریا نه سوري د فارم چې کوم مونږ به یو پټی مثال والو. صحیح شو. د پټي چې کومه پوله باره وي ګیر چاپیره، نو دغه باره چې کوم دا دایره چې کوم دغه د پیریمیټر ویلی شي، دغه څومره لمبایي ده. صحیح ده که نه؟ نو د دې فارم چې کوم بار لاین دی
دغه زموږ سره آوټلاین دی، دې ته موږ آوټلاین ویلی شو. نو مطلب آوټلاین مطلب دا چې آوټلاین چې کوم دی دا زموږ سره فارم د پیریمیټر ډیفاین کول دپاره یوز کیږي. نو د کریکټ آپشن زموږ سره دی آوټلاین، نه شیډینګ دی، نه فیلینګ دی، نه سکیچینګ دی، بلکې آوټلاین دی. کوېسچن نمبر 5 Question number 5 کې وایي چې in art what is a person whose teaching or doctrines are accepted by followers called. ها in art په art کې زموږ سره خبره کوي چې په art کې what is a person هغه کم پرسن دی whose teaching چې هغه موږ سره teaching کوي or doctrines are accepted by followers called چې هغه موږ سره کم follower دی هغه ټیچینګ چې موږ سره هغه کم پرسن چې هغه یا ټیچینګ کوي یا ډاکټراینز یو داسې طریقه کوي چې آر ایکسپټډ بای فالوورز چې هغه زموږ سره د فالوورز په ترو باندې ایکسپټ کیږي. مطلب د هغه ماته چې کوم خلک دی هغه هغې ایکسپټ کوي. چیف دی، ماسټر دی، ټیچر دی یا سر دی. نو په آرټ کې چې زموږ سره کم لفظ یوز کیږي د ټیچینګ دپاره هغه دی ماسټر. ډرایینګ ماسټر ته موږ وایو که نه، نو ماسټر لفظ چې کوم دی دا یوز کوي. مطلب موږ هغې ته یو ټیچر نه وایو بلکې موږ هغې ته ډرایینګ ماسټر وایو. صحیح ده. نو په آرټ کې چې کوم کس چې موږ سره ټیچینګ کوي هغې ته موږ ماسټر دا لفظ یوز کوو. پوه شئ. کوېسچن نمبر 6 کې وایي چې what is the repairing of damage to artworks bringing them back to their original condition called. what is the repairing of damage د یو خراب شوي شیز ریپیرینګ دوباره جوړول چې کې at artworks په آرټ په کار کې bringing them back to their original condition چې هغه واپس خپل original condition ته یعنې خپل original حالت ته راوستل غواړي. دغه ته موږ څه ریټچینګ ورته وو، ریبیلډینګ ورته وو، آرټ ریسټوریشن ورته وو یا ریپیرینګ ورته وایو. که سوچ وکړئ ریپیرینګ د موبایل چې کله خراب شي واپس یې جوړوي دې ته موږ ریپیرینګ وایو. صحیح ده که نه؟ خو دې نه هغه مقصد نه دی چونکې دا زموږ سره خبره کوي په ډرایوینګ کې what is the repairing of damage to art works. خیال هم د دې لفظ ده ARTWORKS آرټ ورک. د آرټ په ورک کې چې کله زموږ سره یو شیز خراب شي بیرته واپس خپل کنډیشن ته راوستل دپاره د هغې دوباره جوړول کوو دغه ته موږ آرټ ریسټوریشن وایو. آرټ ریسټوریشن صحیح شو. ART آرټ RESTORATION ریسټوریشن. نو دغه لفظ دپاره موږ یوز کوو آرټ ریسټوریشن. ټیک شو. ها کوېسچن نمبر 7 what is the French term often used to mean a work of art which is small in size. like zoom kom وروي question number 7 کې چې what is the French term often used to mean a work of art which is small in size. French هغه کوم ټرم دی چې هغه موږ استعمال کوو څه لپاره used to mean a work of art چې د آرټ یو کار چې کوم دی یو ورک چې کوم دی هغې د معنی دپاره استعمالو which is small in size چې هغه په سایز کې سمال وي. په کې موږ سره راغلی object D art ډیکو PPR میچ اول ته یو ډي نمبر بل اپشن هم شته خو زموږ سره کرکټ اپشن چې کوم دی هغه دی object D art. یعنې زموږ سره چې کله موږ په فرنچ ټرم الفاظ دي مطلب دا د فرنچ ورډز دي. صحیح شو. په فرنچ دې ورډز کې موږ هغه کم ورډ دی چې هغه موږ څه لپاره استعمالوو often used to mean a work of art which is small in size چې په آرټ کې زموږ سره یو وړوکی شنکاري په سایز کې یو وړوکی کار موږ کوو که نه نو هغې دپاره موږ په فرنچ کې کم لفظ استعمالوو هغې دپاره موږ استعمالوو object D art. ټیک شو. دا object D art لفظ چې کوم دی زموږ سره د یو سمال کار دپاره استعمالیږي په فرنچ ورډز کې. ورسې دی په دې باندې. ها question number 8 ترازو. question number 8 کې وایي چې what is the sculpture method where a 3-dimensional form is molded in a soft material like clay. question number 8 د یو ځل بیا وکړي what is the sculpture method هغه کم sculpture method دی where a 3-dimensional form is molded چې یو 3-dimensional والا فارم منګه چل کو مولډډ کو ان ا سافت مټیریل په یو نرم شیز کې په یو نرم ماده کې لایک کلی لکه د خټ په شان د خټ په شان یو شیز کې چې کله موږ ماډلینګ کوو یو شیز جوړو 3 ډایمنشنل والا وایي چې هغه ته زموږ سره what is the sculpture method هغه کوم میتھډ دی انسایزینګ دی
انګریوینګ دی، کیروینګ دی یا ماډلینګ دی. هغه ته موږ وایو ماډلینګ. डी نمبر چې کوم زموږ سره آپشن دی ماډلینګ دا کریکټ دی. مطلب موږ چې کلی ټایپ شیز راوالو او دغه نه موږ یو 3 ډایمنشنل شیز جوړو نو دغه ته موږ ماډلینګ وایو. ماډلینګ صحیح شو په آرټ ژبه کې. ها کوېسچن نمبر 9 کې څه و چې what is the word that means to create, put together or arrange the elements of art in a work. What is the word that means to create؟ صحیح شو هغه کوم ورډ دی چې د هغې مقصد دی جوړول. put together or arrange چې هغه موږ په یو ځای سره پټ کو or arrange the elements یا هغه elements موږ له ترتیب ورکو of art in a work په د art په یو کار کې. نو هغه زموږ سره what is the word هغه کوم ورډ دی؟ join ورډ دی، compose دی، bind دی یا add دی. که add سوچو کې join خو رايوځای کولو ته وایي، bind چې کوم دی ام ملاول دی او add جمع کول دی. compose composition دی. صحیح شو سخت طریقه چې جوړول شي دغه ته ویل شي compose. نو چې what is the word that means to create, put together or arrange the elements of art in a work. کله چې د art elements ته په یو کار کې ځان ځان استعمال یا په together طریقه سره استعمال دغه ته composing وایو. composing compose کول. ٹھیک شو نو compose ورډ چې کوم دی دا صحیح راځي دغه لپاره. ها کوېسچن نمبر 10 کې و چې what is the moment in painting where edges of shapes are crisp, precise and not blunt called. what is the moment in painting؟ په painting کې زموږ سره کوم moment دی where edges of shapes چې د یو shape edges چې کوم دی are crisp چې دا crisp وي، precise وي and not blunt او نه بلډ وي. صحیح شو خړه خړه شان چې راځي په نظر. نو هغه ته موږ څه وایو؟ سافټ ایج ورته وایو، ریالیزم ورته وایو، هارډ ایج ورته وایو یا امپریشنیزم ورته وایو. نو دغه ته موږ هارډ ایج وایو چې هغه بلډ هم نه وي، پریسایز هم وي، کرسپ هم وي دغه شیپ. صحیح شو نو دغه ته موږ هارډ ایج وایو. هارډ ایج مطلب دغه ایج چې کوم دی دا سخت وي. ها 11 نمبر کوېسچن کې و چې what is the condition of a surface displaying a lustrous rainbow like brightness called? what is the condition of a surface displaying a lustrous rainbow like brightness called؟ چې rainbow په شان یو شکل brightness مونږ ورکوي و چې هغې ته مونږ څه وایو؟ brightness ورته وایي، glow ورته وایو، iridescence ورته وایو یا shine ورته وایو. کله چې په سرفیس باندې هغه زموږ سره rainbow په شان شکل دغه جوړیږي brightness دغه ته موږ iridescence وایو. iridescence ٹھیک شو سی نمبر چې کوم دی دا زموږ سره کریکټ انسر دی. کوېسچن نمبر 12 کې وایي چې what is the apparatus used to weave thread or yarn into cloth called؟ هغه زموږ سره کم مواد دي یا کم اواله آلات دي چې د هغې په ترو باندې زموږ سره د کپړې تارونو له مونږ ترتیب ورکوو. تریډ یا یارن چې کوم دي تار ته وایي داګې ته. نو وایي چې ویو مونه ترتیب دی نه. نو وایي چې هغه کم آلات دي چې د هغې په ترو باندې مونږ د کپړې تارونو له یو ترتیب ورکوو چې هغې نه کپړه جوړه کړو. ویوینګ مشین دی، سپایننګ ویل دی، لوم دی یا سیوینګ مشین دی. سیوینګ مشین په ترو مونږ کپړې ګنډو، سپایننګ ویل چې کوم دی هغه مونږ پایا تاول دی. ویوینګ مشین هم یو قسم مشین دی خو هغه زموږ سره د لپاره نه یوز کېږي. مونږ چې کوم شیز باندې دی له ترتیب ورکوو د تارونو له هغې ته وایي لوم. دا یو مشین دی دغه په ترو باندې زموږ سره د تارونه چې کوم دی یو بل له ترتیب ورکوي او هغې نه بیا زموږ سره کپړه جوړېږي. کوېسچن نمبر 13 چې which of these is a paper material which resembles a rope or cord؟ ها کوېسچن نمبر 7 کې موږ ته وایو ها نو کوېسچن نمبر 13 کې موږ ته څه وایي چې which of these is a paper material which resembles a rope or cord؟ په دې کې زموږ سره هغه کم پیپر میټیریل دی چې هغه زموږ سره د روپ یا د کورډ مشابهت ساتي، ریزمبلنس ساتي. صحیح شو دې کې زموږ سره رش فوډر هم نه دی، ګاچ هم نه دی، چفن هم نه دی، بلکې رش زموږ سره یو داسې پیپر میټیریل دی چې دا د روپ یعنې د رسۍ په شکل کې تقریبا جوړ وي. صحیح شو کوېسچن نمبر 14 کې وایي چې what is the painting technique in which importance is placed on contours or outlines called؟ نو وایي چې زموږ سره
هغه کم پینټینګ ټیکنیک دی چې د هغې امپورټنس موږ سره پلیس کوو په کنټر یا آوټلاین باندې، هغې ته موږ کم پینټینګ ټیکنیک وایو. لینیر ورته وایو، سرکولر ورته وایو، بلاک ورته وایو یا راوند. نو لینیر پینټینګ ټیکنیک چې زموږ سره دی په دې کې موږ سره امپورټنس دا زموږ سره په آوټلاین باندې پلیس کوو، مطلب موږ آوټلاین چې کم راځي په هغې باندې زموږ غون امپورټنس وي، نو دې ته موږ لینیر پینټینګ وایو. What do you call a small color sketch usually in oil paint? What do you call a small color sketch? یو small color sketching چې کله ته کې usually هغه in oil painting په oil painting کې هغه ته موږ څه نومو؟ هغه ته موږ پوچیډ POCHADE پوچیډ. صحیح شو؟ مینیچر هم نه دی، کلر سکیچ هم نه دی، ډوپلیکیټ هم نه دی، بلکې پوچیډ. دا یو داسې لفظ دی چې دا موږ سره د small color sketch دپاره په oil painting کې یوز کیږي. صحیح شو؟ Question number 16 کې which term is used by art historians to define an empty space or a missing part in a work of art. د آرټ په ورک کې چې موږ سره missing part یا space کله راشي دغه ډیفاین کول لپاره موږ سره historian which term یوز کوي، کوم ټرم چې کوم یوز کوي، emptiness یوز کوي، hole یوز کوي، لیکونه یوز کوي یا واید یوز کوي. نو لیکونه یو داسې لفظ دی چې دا زموږ سره د ایمټي سپیس دپاره یا میسنګ پارټ دپاره، مطلب موږ چې کله سپیسینګ کوو لیکلو کې که نه دغه شي چې کله آرټ ډیزاینینګ والا کوي نو هغې ته هغې لیکونه وایي، یعنې مطلب لیکونه ورله ورکړه. صحیح شو؟ کوېشن نمبر 17 کې چې what is an eraser that curl by changed into any shape to remove pencil or other marks cleanly called. هغه موږ سره کم اریسر دی، کم ربړ دی چې د هغې په تھرو باندې موږ سره ریموو پنسل اور ادر مارکس کلینلی، چې زموږ سره د پنسل یا د بل شي یو لیکل چې کوم دی هغه زموږ سره په صفا کلینلی توګه باندې موږ ریموو کوو. هغې دپاره موږ کوم شي استعمالوو؟ نیډډ اریسر هارډ اریسر استعمالوو آرټ اریسر استعمالوو یا کلینر استعمالوو. نو نیډډ KNEADED نیډډ اریسر زموږ سره داسې اریسر دی چې دا زموږ سره د آرټ په دغه کې د دې دپاره یوز کېږي چې هغه موږ سره پنسل سکیچ کم دی یا زموږ سره بل چې کوم مارکینګ شوی نو هغه موږ کلیر کوو د هغې په تھرو باندې نیډډ اریسر. کوېشن نمبر 18 کې چې what is the thin member that divides a window or that separates one window from another called. What is a thin member؟ هغه کم یو نری پتلا ممبر دی that divides a window چې هغه یو window divide کوي or that separates one window یا یو window چې کوم ده هغه جدا کوي from another د بلې نه. fence دی، separator دی، divider دی یا mullion دی. نو mullion زموږ سره یو داسې نری ممبر دی، یو نری لاین شان څیز دی چې د هغې په تھرو باندې زموږ سره دا یو window د بلې window نه. question number 19 کې راځي mullion. question number 10 کې چې in architecture what is the name given to a weight carrying member such as a column؟ کالم په شکل کې زموږ سره کوم شیز وي د هغې ته موږ کوم نوم ورکوو؟ هغې ته موږ پیلر. دا خو عام نوم دی، که خیلی یو بیم دی، یو راډ دی، یو ډوم دی، یو پیلر دی. دا دوه شیزونه موږ استعمالوو په خپل زبان کې په عام کورونو کې چې یو ته بیم و بل ته پیلر و. نو پیلر که خیلی هغه ستنې په شان چې نیغ کوم ولاړ هغې ته موږ پیلر وایو. بیم چې کوم زموږ سره پروت وي هغې ته موږ بیم وایو، یعنې رو شکل چې کوم وي، او چې کوم کالم شکل هغې ته موږ پیلر وایو. نو دا زموږ سره پیلر دی. question number 20 کې چې what is the name given to a consistently repeated element usually a figure or design؟ what is the name given to a consistently repeated element؟ چې کوم زموږ سره consistently repeat کیږي هغه element لپاره موږ کوم نوم استعمالوو؟ usually a figure or design. د یو ډیزاین یا د یو فګر په باره کې ریپیټ استعمالوو، ریډنډنسي استعمالوو، موټیف استعمالوو یا مارک. نو موټیف داسې یو لفظ دی چې زموږ سره ریپیټډ ایلیمنټس دپاره یوز کېږي. صحیح؟ کنسسټنټلی چې کله زموږ سره یو لفظ یو دغه چې کوم دی یو نوم یو شی ریپیټ کېږي یو ایلیمنټ هغې ته موږ موټیف وایو، موټیف. question number 21 کې وایي چې which style of art is a realist though irrational؟ which style of art is a realist though irrational؟ irrational زموږ سره کوم سټایل دی د آرټ؟ sure realism، abstract realism یا conceptual. نو sure realism زموږ سره یو داسې
irrational world دی چې دا زموږ سره the style of art دپاره یوز کیږي. sorry which style of art is realist نو زموږ سره sure realism زموږ سره realist style of art دی په irrational کې. question number 22 کې وایي 22 کې وایي چې which word describes a piece of art that is one of a kind. which word describes a piece of art the art you piece describe کول لپاره موږ سره کوم ورډ استعمالېږي that is one of kind چې هغه په kind کې یو دی trace دی photocopy دا reproduce دی یا unique word چې کوم دی which word describes a piece of art that is one of kind زموږ سره چې په kind یو قسم شي هغه ته موږ یو unique نوم وایو کنه ته ویل شي unique. question number 23 کې وایي چې what is the term that describes the relation of one part to the whole or to the other part. what is the term that describes the relation of one part د یو part relation چې موږ سره د ټوټل سره یا د نورو part سره describe کوي هغه لپاره موږ سره کم term use کیږي particle use کیږي part use کیږي proportion use کیږي یا relative use کیږي. نو proportion word چې کوم د موږ سره د نورو سره د whole چې کوم زموږ سره whole شیز وي یا زموږ سره نور parts وي د هغې د describe کول sorry د هغې سره د relation describe کول لپاره زموږ سره د یو part دی سره هغه part چې د نورو part سره ته کله relation کې describe کړي نو هغې ته موږ proportion وایو مطلب د دې دوی سره دومره proportion دی. نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي د نن لپاره دا 23 کوېشن یعنې 23 کوېشنې پوره دي د دې نه بعد چې کوم کوېشن دی هغه په نیکسټ لیسن کې تاسو سره انشاءالله شریکوو تر هغې پورې د الله په امان شپه